حامدا ومصليا ومسلما أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. دا پیغمبر علیه السلام دا لوریانو مبارکو تذکرہ شروع شوی دا. په هغې کې نن چې کوم عنوان دی هغه د سیده فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها د هغې حوالې سره تفصیلی خبره به کیږي. فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام آخری لور وا. د ټولو کشر وا د نرستو نور بچی د پیغمبر علیه السلام نو. پیغمبر علیه السلام عمر مبارک 15 کالو ته ورسېده. نبوت ملاوېدو ته 15 کاله پاتې دي او حضور علیه السلام له الله پاک لور بی ورکړه. پیغمبر علیه السلام د الله په حکم باندې خپل لور فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها له نوم مبارک فاطمة الزهرا کې خود. پیغمبر علیه السلام ته نبوت نو ملو شوی. الله ور لزړه مبارک کې ورواچول چې د ماشومله فاطمه نوم کې کدا. دا فاطمی نوم مطلب څه دی؟ پیغمبر علیه السلام دا ولی کې خود. د فاطمی مطلب دی کټ کېدل یا کټ کول یا کټ کون کی ته فاطم یا فاطمه ویلی شي. د فاطم یا د فاطمی معنا د پرې کول او کټ کول. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام داسې مبارک لور ده چې د دې نوم مبارک د جهنميانو د فهرست نه کټ شوی دی. دا خالص د جنت د پاره الله رب العالمین جوړه کړی ده. نو فاطمه بیبي د دې نوم مبارک جنتی دی، دا پخبل جنتی ده. نو دې د پاره حضور علیه السلام زکه فاطمه نوم خوښ کړي او منتخب کړي دی. بیا دین رستو پیغمبر علیه السلام زندگی تیرولا او فاطمه بیبی الله رب العالمین 15 کالو ته چې او رسولا او بیا نبوت پیغمبر علیه السلام ته ملو شو. فاطمه بیبی چې 15 کالو ته ورسېده پیغمبر علیه السلام ته نبوت شروع ملو شو. نو حضور علیه السلام بیا د دې ماشوم لور ډیر خپل انداز او خپل طریقې سره تربیت کړي دي. نور لوریانې یا د عربو د دستور مطابق بچی به خلکو دیهاتو ته لیږل چې کولاو فضا او د دیهاتو سوچا زبان او ژبه زده کی او خپل تربیت حاصل کی. او بل یوې دایي یعنی رضاعي مور به دغه ماشومانو ته پی ورکول. فاطمه بیبي دومره ښکلې وه او د مور پلار کشره اخري نیازبینه لور وه چې فاطمه بیبي خدیجې بیبي د ځان نه جدا کولې نه شوه. د دې ټول تربیت په خپل لاسو کړی دی، په خپل غیږه کې پاللې ده او د رضاعت نه بچ ساتلې ده. اخره پورې خدیجې رضی الله تعالی عنها د خپل لور د پی ورکولو خدمت په خپل انجام ته رسولې دی. د ځان نه جدا کولې نه شوه. نو بهر علاقې او دیهاتو ته نه ده لیږلې. فاطمه بیبي د حضور علیه السلام ډیره خوښه وه، ډیره زیاته نږدې وه. د کفارو د طرف نه چې کله پیغمبر علیه السلام سره ظلم زیاتې شروع شو، کافرانو به رنګ په رنګ تکلیفونه رسول، نه فاطمه بیبي به ډیره زیاته خفه کېده. پیغمبر علیه السلام باندې مشرکانو به خزلې ورچولې، چا به په سر مبارک ولا خاورې واچولې. نه چې کله کور ته به تشریف آوري وشوله فاطمه بیبي به راغله او د پیغمبر علیه السلام ویښتو مبارکو نه هغه خاورې به یې لرې کولې کومو مشرکانو چې به وله په سر مبارک را اچولې وې.
نو فاطمه بیبي بجړل چې بابا دا ظالمان تا سره ولې داسې ظلم کوي او داسې خراب او ناروا سلوک کوي چې ډیر به وجړل. پیغمبر علی السلام په خپل لاس مبارکو فاطمه بیبي له دسترګو مبارکو نه اوخ کې اخوا کړي، یو سترګه به هم اوخ کې اوچې کړي، د بل سترګې نه هم اوخ کې اوچې کړي، او بیا به پیغمبر علی السلام فاطمه بیبي له تسلی ورکولا، وای صبر کوه زمونږ ملګری الله دی او ستا پلار ته بسو کم ضرر نشي رسوله، ستا د پلار مرستیال او تعاون کوونکې او ملاتړ هغه ذات د الله تعالی دی، څوک مت نقصان او ضرر نشي رسوله، صبر کوه. نو دا د تسلی خبره د فاطمه بیبي د جړه نه پس پیغمبر علی السلام به وکړي او د دې مبارک اوخ کې به په اوچې کړي. یو ځل پیغمبر علی السلام خانه کعبه کې دننه د مونږ نیت تړلې دی، کله چې سجدې له ورغلې دی نو یو مشرک ظالم راغلی دی او پیغمبر علیه السلام له په حالت د سجده کې د اوخ لرې راوړی دی او په سټ مبارکې ورته ایښودلی دی. کافرانو اوخ حلال کړی، ذبح کړی، نو د دغه اوخ نه پیټار وسته دی او راوړی دی چې پیغمبر علیه السلام یې وکته چې په سجده کې پروت دی. یو څو مشرکان راله لغه لرې یې اوچت کو او حضور علیه السلام ته په سټ مبارک کې خودو. بهر خبر لاړه، کافران خوشاله دي او خان دي، یو بل باندې د خندان ټاله وخی ورپروزی او پیغمبر علی السلام आवाज بلند او وی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. نور څوک داسې نشته چې دا आवाज ووري چې څومره د تکلیف نه आवाज را بهر کیږي. نو پیغمبر علی السلام आवाज مبارک پسې د ظالمانو خندا کولا او بیا فاطمه بیبي ته کور کې اطلاع رسیدلې چې حضور علیه السلام سره خانه کعبه کې د مشرکانو ظالمانو دا سلوک کو. نو فاطمه بیبي دغه وخت کې د 5 یا د 6 کالو په عمر کې دا او خپې بل خپې په منډه راغله د خانه کعبه ته او چې راغله نو حضور علیه السلام نه یې په وړو وړو لاسونو هغه د اوخ پیټار اخوا د خوا کو، معمولی لقاو ناګانه اخوې کو او د پیغمبر علیه السلام سر مبارک د دغه پیټار نه را آزاد شو. بیا پیغمبر علیه السلام ډیر تکلیف محسوس کو، د مشرکانو خندل او فاطمه بیبي جړل، د سترګو مبارکو نه مسلسل د اوخ کو لړۍ او د اوخ کو قطارونه را روان دي چې د مشرکانو ډیر په بړقا سره وخندل. فاطمه بیبي وتخیری کړي دي چې اے د الله ظالمانو، الله د تاسو نه یو په یو زما د پلار بدل واخلي. د فاطمه بیبي د ماشوم جبه د اخیرا د مشرکانو پسې ولګیدلا چې کله د بدر جنگ او شو، دا کوم مشرکانو چې حضور علیه السلام باندې د اوخ دغه پیټار ورچولې دي، دغه مشرکان د بدر په جنگ کې یو په یو مرداران او کوی کې ډم ډېرې پراتو، یو بل نه خبرم نو، یو بل د پاسه ډم ډېرې مردار پراتو. پیغمبر علیه السلام د دین اسلام د خاطره ډیر تکلیفونه برداشت کړي دي او فاطمه بیبي په هر تکلیف کې پیغمبر علیه السلام سره جړل او پیغمبر علیه السلام لدی ماشوم بم کله کله تسلی ورکولا، خو چته ماشومه او پیغمبر علیه السلام د دین اسلام خدمت پر دینه د دین اسلام پرچار او خدمت کوي، د هر طرف نه ظلم او ستم شروع، خو بیا پیغمبر علیہ السلام د دین پلار کې اس رکاوٹ نه دی ګڼلې، د دین اسلام خدمت کړي دي. فاطمه بیبي ته پیغمبر علیه السلام ډیر اوچت مقام ورکړو، دا کشر لور وا او نیازبین لوري وا، د سره به ډیر مینا کولا. د فاطمه بیبي خپل نوم فاطمه ده او الزهرا دا د دې لقب دی. پیغمبر علیه السلام به د مینې نه ورته زهرا وي.
د زهرا خپل مطلب او معنا څه ده؟ مونږ خپلو بچو ته د مینې نه ګل وایو یا د ګل غوټۍ وایو. نو فاطمه بیبي د رنګ نه سپینه وه او په رنګ کې معمولي سوروالی راغلی و، نو د دې د وجې داسې ښکارېده لکه د ګل دا غوټۍ چې په سپړدو وي او څنګه ښکلې ښکاري. یا سیرت نگارو د فاطمه بیبي حلیه ذکر کړی ده لکه یو ښکلی ماشوم چې رنګ یې سپین وي، دغه ماشوم چې په نور واچي سملی او د نور په وخت کې دا ماشوم لږ ګرم شي نو راویښ شي، د ماشوم د نور سره په رنګ کې سرخي پیدا شوي وي نو څنګه ښکلې ښکاري. فاطمه بیبي قدرتي طور هره لحظه کې د دې نه به ښکلې ښکارېده، د ګل غوټۍ به ښکارېده. نو پیغمبر علیه السلام به ځان ته رانږدې کړه او به فرمایل فاطمه تو زهرا، فاطمه زما د ګل غوټۍ ده. زهرا د ګل نیم پخته سپړ د غوټۍ ته ویلی شي، زهرا د ګل غوټۍ ته ویلی شي. نو حضور علیه السلام به فاطمه بیبي ته د ډېرې مینې نه زما د ګل غوټۍ داسې به ورته وي، نو ته به فرمایل فاطمه تو زهرا، زهرا د ګل غوټۍ ته ویلی شي. پیغمبر علیه السلام فاطمه بیبي سره ډېره مینه کوله. کله چې خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه، دا د فاطمه بیبي مور وه، نو پیغمبر علیه السلام ته دا یوه لور ډېره ماشومه پاتې شوه. د دې د وجې پیغمبر علیه السلام به ډېر زیات خفه و چې فاطمه بیبي ماشومه ده مور ته وفات شوه. او په دې باندې به پیغمبر علیه السلام ډېر خفګان کو. حضرت سودا رضی الله تعالی عنها دا کونډه و، دې سره ځکه نکام کړی ده چې د دې ماشومې له د مور مینه ورکي. نو سودا رضی الله تعالی عنها د خدیجې بیبي د وفات نه پس دا د پیغمبر علیه السلام دویمه بیبي وه او دا کونډه و، دې سره واده ځکه وکړو چې زما دا وړه لور فاطمه دغه ښځه به ښه وساتي، دغه بیبي به خیال وساتلی شي، خدمت به وکړی شي، د بچو مور د بچو په تربیت او د بچو په پالنه خپیږي. او چې کله پیغمبر علیه السلام کور کې بنو او واده هم نو کړي او فاطمه بیبي به کور کې یوازې وه، نو د حضور علیه السلام خوا کې ګاونډیانې چې څومره صحابیاتې به وي هغې به راتلې او د فاطمې بیبي سره په کور کې به مشغولتیا به اختیار کړه چې دا ماشومه مشغوله چې دا خفګان اونه کې مور پسې اونه جاړي، دې له به ته به تسلي کوله، هسې پام به وله بدلاو. کله چې سودا رضی الله تعالی عنها سره پیغمبر علیه السلام واده وکړو، نو بیا حضور علیه السلام چې به بار تلو، نو سودا رضی الله تعالی عنها به د فاطمه بیبي ډېر خدمت کو او خیال به ساته چې دې ته د مور د کمی احساس چرته میلو نشي. وخت تېرېدو سره فاطمه بیبي پیغله شوله چې کله عمر مبارک 15 کالو ته ورسېدو، نو په دغه وخت کې حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ راغلی دی او پیغمبر علیه السلام ته د فاطمه بیبي د نکاح پیغام ورکړی دی، د الله محبوبه ستا دا ماشومه لور پیغله شوې ده او زه صدیق اکبر دا یو تجویز پیش کوم او خدمت کې عرض کوم چې مال په نکاح راکا. پیغمبر علیه السلام صدیق اکبر ته څه جواب ورکوي او ته فرمایي د الله اختیار دی چې د الله څه حکم وي زه به هغه سرته رسوم. نو په دې باندې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ پوه شو چې دې وخت کې د الله د طرف نه لا څه حکم نه دی راغلی. صدیق اکبر تللی دی، یو څو ورځې بعد عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغلی دی، د الله محبوبه فاطمه پیغله شوې ده، زه ارزومنې ماته په نکاح باندې راکا. حضور علیه السلام چې صدیق اکبر لکم جواب ورکړی دی، هغه جواب عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لم ورکړی دی. مطلب دی ورته فرمایل وای د الله اختیار دی چې د الله د طرف نه څه حکم راغی زه به هغه منم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پوه شو چې دې وخت کې د فاطمه بیبي د نکاح کولو حکم لا الله نه دی کړی.
بیا د انصارو صحابه کرامو هغوی په یو مجلس کې ناستو، حضرت علی رضی الله عنه هم وسره ناست دی او په دغه وخت کې د انصارو صحابه کرامو پټ په پټ دا مشوره کړې وه، وایي پیغمبر علیه السلام د علی رضی الله عنه سره رشته ډېره نږدې ده چې دا علی ولې نه ورځي د حضور علیه السلام د لور رشته ولې نه غواړي. بعضې صحابه کرامو دا خیال راغی، خپلو کې مشوره کې وی علی به عمده جواب کوي چې ما سره د نکاح او د مهر څه نشته، زه په څه واده وکړم، ځکه حضور علیه السلام ته د فاطمې بیبي د نکاح پیغام نه لیږم. صحابه کرامو مشوره وکړه، نن به د علی رای معلومو چې حضرت علی رضی الله عنه څه فرمایي. مشوره کېده او په مجلس کې ناګانه دا موضوع وچېړلې شوه. حضرت علی نه تپوس کېږي چې ستا د تره د زوی حضور علیه السلام لور مبارکه فاطمه هغه پیغله شوې ده او ته د هغې د نکاح ولې پیغام نه لیږې، هغه ولې ته په نکاح نه غواړې. علی رضی الله تعالی عنه هماغه خبره وکړه، فرمایي وی زه ځکه د حضور علیه السلام لور مبارکې پسې رشته نه لیږم چې ما ته پته ده چې زه غریب یم، ما سره د مهر د ورکولو څه نشته، زه به څه ورکوم. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته صحابه کرامو وی خیر دې څه دی د سره نی مونږ به دله انتظام وکړو یا به چنده وکړو، خو ته لاړ شه اول د پیغمبر علیه السلام رای خو معلومه که چې حضور علیه السلام د ستا په باره کې د فاطمې بیبي په باره کې څه رای ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه په خپله د حیا نتلی نشو، خو دې صحابه کرامو دې ته تیار که چې خامخا بځې. نو علی رضی الله عنه راغلی دی او خاموش یو خواته ناست دی. پیغمبر علیه السلام تپوس کوي علی پړه دې څه خبره ده چې خاموش ناست دی. نو علی رضی الله تعالی عنه سر مبارکو خوځو چې آو الله محبوبه پړه مې خبره ده خو کولې نشم، حیا مانع ده. علی رضی الله تعالی عنہ ته حضور علیه السلام اجازت ورک علی چې څه خبره وي ښه ډاډه وکړه. نوی پیغمبر علیه السلام ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او فرمایل د الله محبوبه زه د صحابه کرامو را لیږلې ما د فاطمې بیبي رشته در نه غواړم. حضور علیه السلام دغه وخت کې او فرمایل چې دې وخت کې ماته د الله رب العالمین د طرف نه حکم راغی چې حضرت علی لا فاطمه بیبي په نکاح شرعي باندې ورکا. نو په دې باندې علی رضی الله تعالی عنہ ډیر خوشاله شو او بهر چې ملګرو لوته نو ملګری ته تپوس کوي حضرت علی رضی الله عنہ د حیا د وجه حال ویل نشي، خو د صحابه کرامو مجبور کوي څه پیغام او څه جواب دته ملو شو. نو علی رضی الله عنہ فرمایي وی حضور علیه السلام راته وی چې د الله حکم راغی چې علی ته د جینې په نکاح ورکا. صحابه کرامو د ډېر خوشاله نه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته مبارکباد ورکړي دي او د دین بعد حضور علیه السلام د حضرت علی رضی الله عنہ نه بیا تاسو کوي علی زه خو فاطمه تعالی په نکاح در کوم او تاسو سره د نکاح د پاره د مہر د پاره سشتو کنه. نو حضرت علی او ته فرمایي د الله محبوب ما سره خو هیڅ سم نشتا. او حضور علیه السلام او ته فرمایله فلانی جنگ کې چې تا کوم اصغره مندل و تا ته ملو شي وستا عیسی کې اغه اصغره د سکړه. نو حضور علیه السلام ته علی رضی الله عنه فرمایي د الله محبوب صرف اغه اصغره د نور را سره سنشتا. وی حضور علیه السلام تو فرمایي چې لاړ شه غزغره راوړه او بازار ته یو څه خرڅه کا چې په سو قیمت خرڅ شي هغه پیسې مال راوړه. نو علی رضی الله عنه بازار ته تا غزغره وړه په لار کې مخې له حضرت عثمان غنی رضی الله عنه ورغلی دی. حضرت عثمان ته تپوس کې علی د غزغره د چرته روانه کړي دا څه خبره ده. نو علی رضی الله عنه ته فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام د لور مبارکی نکاح ما سره کېږي د مہر پیسې نشته. نو د اصغر حضور علیه السلام وی چې خرڅه کا. نو پیغمبر علیه السلام چې حکم کړی دی نو ځکه د اصغر خرڅوم. حضرت عثمان رضی الله عنه ته فرمایي د اصغر مال راکا شلکم په 1500 درهمه زبې د نوالم. نه علی رضی الله عنه د اصغر ورکړه یو د اصغر توالو عثمان رضی الله عنه ولا شلکم 1500 درهمه ورکړل.
چې کله علي رضی الله عنه هغه دراهم قبول کړل نو عثمان رضی الله عنه وته فرمایل وستا نکاح کېدو والا دا او پیغمبر علی السلام ستا رشتہ قبول کړه نو په مبارکه کې د اصغر زمانه طرف تحفه قبول کا نو علي رضی الله عنه صغر خرسم کړه واپس وته ملوم شو قیمت مت ملو شو پیسې راغله حضور علی السلام صحابه کرام ولېګل حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ ته وی لاړ شه بازار نه هم په دې پیسو کې خوشبو وروړه عطریات وروړه او صدیق اکبر رضی الله عنه یو دو صحابه کرام نور او غیله سه پیسې ورکړي لاړ شه علی لم خپل جامې واخله او فاطمه بی بی لم په دې پیسو خپل جامې والے نو صدیق اکبر رضی الله عنهم دا فاطمه او د علی رضی الله عنهما د واده سودا کړی دا او داسې نور حضرت عمر رضی الله عنه ته پکې دا کارواله شوی چې ته د بازار نه حضرت فاطمی بی بی له د کټ انتظام کې علی رضی الله عنه له د کټ انتظام مکه نو پیسې ورکړي بازار نه کټ راوړه پوزکی راوړه مشکیزه راوړه او یو دوه منګي راوړه داسې یو دوه میچنې راوړه چې غنم په اوړه کیږي جوار او اوربش په اوړه کیږي دا میچنې راوړه نو عمر رضی الله عنه یا نور صحابه کرامو د واده چې څومره تیاری او انتظامات او غټول برابر کړل په دې طریقه باندې د پیغمبر علی السلام د لور مبارک فاطمه بی بی د حضرت علی رضی الله عنه سره نکاح وشو چې کله نکاح کېدنو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دې مجلس کې په خپل موجودو پیغمبر علی السلام لاړ د خپل لور فاطمه بی بی رائے معلوموله فاطمه بچیا زد په نکاح شرعي باندې حضرت علی لور کوم ستاسره ایدا نو فاطمه بی بی سر مبارک د حیا نخ کته کسترګې پټ کړي او هغه نکو نو پدې باندې پیغمبر علی السلام دا فیصله وکړه چې د فاطمه بی بی دا خاموشي دا موجب رضا دا وای چې زه خاموش یعنی زه رضا یم او د حیا د وجه غږ نشي کولې نو پدې باندې حضور علی السلام فیصله وکړه بیا دین ورستو مجلس جوړ شو حضور علیہ السلام ډیر صحابه کرام را غستل انصار او مهاجر چې څومره صحابه کرام ټوله کینول او ټول صحابه کرام ته پیغمبر علیہ السلام فرمایل وای اے د انصار او د مهاجرینو صحابه کرام جماعت تاسو ټول گوا اوسه چې الله رب العالمین جبرائیل علیہ السلام مال راولېګ او جبرائیل علیہ السلام را ته دوی چې الله را لېګلې ما چې مونږ په اسمانونو کې پورته یو کعبه ده هغه ته بیت المعمور ویل شي په هغه بیت المعمور کې ما الله فرمایي چې ما د علی او د فاطمه بی بی نکاح وکړه د فرشتو په گواهی کې اوس محمد عربي صلی الله علیه وسلم لا الله فرمایي زما د حکم یو چې صحابه را ټول کا او د دوی په گواهی کې د علی او د فاطمه بی بی نکاح اوکا څنګه چې الله فرمای ما نکاح کړه ته دغه نکاح تجدید اوکا تجدید نکاح کا نکاح ولې دویم ځل باندې تو کا محبوب علی السلام پیغمبر علی السلام دا خبر او فرمایله او داغې نه بعد حضور علی السلام د خپل لور مبارک د طرف نه خبره شروع کړوي علی په 400 درهم په ایواز کې ما د لور تعالی په نکاح شرعي محمدي درکړه تا قبول کړه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سر مبارک کته کو او غلی شانه فرمایل د الله محبوب په سر سترګو مې قبول کړه دا نکاح شو او د دین بعد بیا پیغمبر علی السلام سره چواري یا قجوري وی هغه ټوله داسې خوري وری وويشته لکه تاسو چې په ودونو کې دا یو شی بل شی ولې سوق پیسې ولې سو غزان سوق بادام سوق چڼې وغیرہ نو دغه شان پیغمبر علی السلام نه ثابت دي د نکاح په مجلس کې صرف چواري کله چا وسی نو غزان او بادام دیم اولی نو دا سنت طریقه ده د نکاح په وخت کې پیغمبر علی السلام دغه چواري وشته یو بل ته تقسیم کړي خوري وری داسې بر وشته و خوري وری لاړ د فاطمه بی بی او د علی رضی الله تعالی عنہ چې نکاح شو نو د علی رضی الله عنہ وړو کې لوي شوی حضور علی السلام سره دی به حضور علی السلام کارو سي نو اوس خو کور بیل پکار دی نو علی رضی الله عنه فاطمه بی بی ته وی چې ته وای پلار ته مې چې دا
علی رضی الله عنه فاطمه بیبي ته وی چې ته وای حضور علی السلام ته چې او کور بیل پکار دی او فاطمه بیبي وی چې دا خبره به تاسو کې زه خو ته نشم کولې ته زما پلار ته وای چې بیل کور تنظیم وکي. نو په دې خبره باندې حضور علی السلام خبر شو. نو فاطمه بیبي نه تپوس کې کور ضرورت ته حضور علی السلام ته فاطمه بیبي فرمایي دا الله محبوبه د بیل کور ضرورت ته. نو حضرت فاطمه بیبي چې د بیل کور اظهار وکړو یا علی رضی الله عنه اظهار وکړو نو حضور علیه السلام فرمایي چې ما سره خو چې ته زیاتی کور نشته چې بیل کور دله درکم. نو فاطمه بیبي وی د الله محبوبه د مسجد نبوي سره خوا کې سم ډیر کورونه دي. یو صحابي دی حارثه ابن نعمان انصاری رضی الله عنه د سم ډیر کورونه ټول د دي د نه یو کور غواړي کنه. نو حضور علیه السلام فرمایي وی نه مال ډیر کورونه را کړی دي نو زما او تخلنه جوړیږي مال حیا راځي. دغه صحابي حارثه ابن نعمان انصاری رضی الله عنه خبر شو چې حضور علیه السلام د لور مبارک د پاره ربیل کور ضرورت خدا حیا د وجه غږ نشي کوله. اپ منډه راغله د حارثه ابن نعمان انصاری او پیغمبر علیه السلام ته فرمای د الله محبوب ګورستا کور ته ضرورت ته او ته چې مال حیا راځي زه خو په دې ډیر خوشاله م چې زما یو کور تاسو د الله په جناب کې قبول کې دا زما کور تاسو شینو د خپل ملکیت نه زیات په خوشالم چې تاسو ته ملو شي. بیا حضور علیه السلام ته وی حارثه ابن نعمان وی تاسو د مسجد نبوي سره خوا کې چې کم کور دی نو د دې په گاون کې ډومبه کور زما دی او ډیر خپل دی نو نامه ته خالی کړي فاطمه بیبي او علی رضی الله عنه ته حکم وکړه چې دغه کور ته خپل کډه سامان وغیرہ یو سه دغه کور ته لاړ شي. فاطمه بیبي د خپل پلار حضور علیه السلام کور مبارک سره دیوال په دیوال اوسېدا. حضور علیه السلام ډیره مینه فاطمه بیبي سره کوله چې کله د دې د واده رخصتي وشوه نو فاطمه بیبي له حضور علیه السلام سس کړي دي نو یوې ولا کټ کړي دي یوې ورلا مشکیزه کړي دا دوی ورلا منګي کړي دي او دوی ولا میچنې کړي چې غنم جوار او اوربشې په اوړکای او یو د سرمنې غدې وا خو باغی کې دنه مالوچ نو باغی کې دنه د قجورو پانې وي نو دا به د ناست د پاره استعمالوله او یو زوړ صادرو پیغمبر علی السلام فاطمه بیبي له دغه ور کړي په جهیز کې او زیاتی نور سنو چې حضور علی السلام ور کړو. بیا دین ورستو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د وادو رخصتی چې شو په سبا ولیمه وا نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دا علی رضی الله عنه یې ورواره دی. د علی رضی الله عنه په ولیمه کې حضرت عباس خپل اوخ حلال کړو او د خپل ورواره واده یې په خولي کړو. د ورواره په واده باندې روټه خپل تر عباس رضی الله تعالی عنه ور کړی دا او ګڼ شمیر صحابه کرام را بللیو داغي ټولو دعوت کړی دی او چې سو هغه وخت سره مناسب هغه ملمستیا شوی دا. دین ارستو شپې بیا حضور علی السلام وکړه ورغلی دی او اوبه دم کړی دی حضرت علی رضی الله عنه په بدن مبارک واچولې او د فاطمه بیبي په سر مبارک ترم کیا کړه او داغې نه پسې سوال کوي یا الله دوی له خپل اولاد جنتی او پاکیزه اولاد ورکي او داغې نه پس حضور علی السلام واپس خپل کور ته تشریف وړ دی. د دین ورستو د حضرت علی او د فاطمه بیبي زندگی د روان شوا زندگی په تیرې دو دا الله رب العالمین ورلا ګڼ شمیر بچی ور کړی دي. د فاطمه بیبي او د علی رضی الله تعالی عنہ 15 بچیو پاغه کې 3 زامنو او 2 پکې لوریانې وي. د یو حسن نوم دی د یو حسین نوم دی د یو محسن نوم دی نو دا 15 شو د کې دا محسن دا ډیر ماشوموالی کې وفات دی د وجنه بعض خلکو ذکر کړي نه دی خو د فاطمه بیبي او د علی رضی الله عنه 3 زامن الکانو یو حسن یو حسین بل محسن خو محسن ډیر پور کوټوالی وفات شوی دی ځکه نن سبا د دوی تذکره تاسو نه بوریدلی او نه تاسو اوره او 2 لوریانې وی فاطمه بیبي لچ الله نوم به لور ورکړه نو د خپل خور نومې ولکه خو ام کلثوم او بل لور چې بیا الله ورکړه د خپل مشر خور حضرت زینب بیبي نومې ولکه خو نو د فاطمه بیبي 2 لوریانې یو ام کلثوم بلا
حضرت زینب رضی الله تعالی عنها. دا د فاطمه بیبي اولادو. دا فاطمه بیبي د حضور علیه السلام واحد داسې اولاد دی چې د دې په ذریعه د پیغمبر علیه السلام اولاد سلسله چلیدلې ده. د دې علاوه د نورو لوریانو بچی نری خواره شوي هغه غټ عمر ته نه دي رسېدلې. حضرت حسن، حضرت حسین، ام کلثوم او حضرت زینب دوی صرف پوخ عمر ته رسېدلي، دوی له الله بچي ورکړي دي. د هغې نه د سید خاندان دا سلسله تر قیامت الله جاری ساتلې ده. بیا چې کله د فاطمه بیبي عمر مبارک 9 کالو ته ورسېده، په دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام ډیر بیمار دی او ډیر تکلیف و. نو فاطمه بیبي یې راوغوسته بچی ماله راشه. فاطمه بیبي راغله، پیغمبر علیه السلام ورته غوږ کې څه خبره وکړه. هغې سره فاطمه بیبي په ژړا شوه، ډېر یې وژړل. چې دې ډېر بېواره وژړل نو پیغمبر علیه السلام ورته بیا اشاره وکړه راشه غوږ که. بیا ورته غوږ کې څه وفرمایل نو هغه ژړا ختمه بیا وخندل. عایشه بیبي بیا رستو تپوس کوي فاطمه پیغمبر علیه السلام د ته غوږ کې یو ځل څه ووي چې تا وژړل، بیا راته څه ووي چې ودې خندل. فاطمه بیبي ورته وی ما ته خپل پلار وی چې فاطمه زما دا تکلیف اخیری دی، دې نه پس به زه ژوندی نه پاتې کېږم، زما وفات به هم په دې بیمارۍ کې کېږي. وی ما وژړل چې پلار وفات کېږي، وی چې ما ډېر وژړل، تسلي راکوله چې فاطمه خفه کېږم، زما د خاندان د ټولو نه اول چې ما سره په آخرت کې یو ځای کېږي نو صرف فاطمه ته به ډېره نږدې ډېره زر ماله راځي قبر زندګۍ کې، د آخرت زندګۍ کې. وایي چې دی راته وي تسلي مې لو شوه چې زه خیر دی لږې ورځې جدایي ده بیا به پلار سره یو ځای شمه. نو یې ما وخندل. حضور علیه السلام 63 کاله عمر کې وفات شو او دغه وخت د فاطمه بیبي عمر مبارک پورا 9 کاله و. فاطمه بیبي عمر مبارک 9 کاله چې 3 میاشتې چې نورې تیرې شوې نو فاطمه بیبي بیماری په راغله، تکلیف په راغې او د هغې د وجې نه 6 میاشتې د پلار نه وروستو دا هم وفات شوه. فاطمه بیبي باندې جنازه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کړې ده او نور ګڼ شمېر صحابه کرامو هغې ورپسې شاته ولاړو او غالبا چې په جنت البقیع کې دا دفن ده. نه دی د دفن او د مدفن په باره کې اختلاف دی او بس واضحه او راجحه قول دا دی چې په جنت البقیع کې دا دفن ده. بهرحال فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ډیره یو ښکلې مثالي بیبي وه او د پیغمبر علیه السلام نږدې لور وه، ټولو نه کشره وه، ډیره ورته ګرانه وه. فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دې له الله ډیر صفتونه ورکړو. یو صفت یې دا و چې په دې کې په غونډه زندګۍ کې فاطمه بیبي نه چېرته یو مونځ هم نه دی قضا شوی. فاطمه بیبي نه په ټوله ژوند او زندګۍ کې یو مونځ هم نه دی قضا شوی. زنانو خپلې بیمارۍ وي د هغې د وجې مونځونه قضا کېږي. نو کتاب لیکلي د فاطمه بیبي د نورو زنانو په شان بیماری نه وه، فاطمه بیبي به بیماری نه راتله. نو بیا خلک وایي چې زه بیماری نه راتله نو مونځونه ټول کړي دي او چې دا بچی پیدا شوي دي نو 40 خو وي نفاس چې ورته وایي. فاطمه بیبي په دغه وخت کې مونځ څنګه کوه؟ کتابونه لیکلي دي وي د فاطمه بیبي زندگی پاکه وه، الله دغه ګندګۍ کې نه ده مبتلا کړی. د امت ړومبنۍ بس او اخیری بیبي وه فاطمه بیبي چې په دې دا شی نه راتلو، دا پاک الله ساتلې وه. او چې د دې به ماشوم کېده دې به مونځ وکړو، د مونځ نه وروسته ماشوم به پیدا شو او ورپسې بل مونځ ټیم چې راتله نو دا به بیا پاکه وه، دې به دوباره غسل کړو او بیا به مونځونه یې کول. دې نه یو مونځ په ټوله زندګۍ کې قضا شوی نه دی. فاطمه بیبي د پیغمبر علیه السلام حیادار لور وه، دې کې حیا ډېره وه. نو دې یوې بیبي ته وی دا خلک چې مړه شي دغه وخت کې د عربو عام دستور مطابق چې څوک وفات شي نو په
جنازې کټ کې کیدی او قبر لچی وړي نو په کټ کې به داسې بندای خو نو هغې نه مخکارېده او معلومېده که سړی او که ښځه به خو په کټ کې به پروت و خلکو په اوږه به کټ و روان و نو چې چا به د لرې نه کتل نو په دې کټ کې دا مړې به ښکارېده چې دا غټ دی یا نری دی یا داسې خېټه غټه ده یا وړه ده دا به پته لګېده. فاطمه بی بلی بی سره تبصره کوله وی دا عمل زما نه دی خوښ وی که زه وفات شمه زما بدن غټ او وړوکې خو به ښکاري د دې وجې نه زما دا کار نه دی خوښ نو د هغې بلې بیبي ورته وی که خوښه دي نو زه به درله داسې انتظام وکړمه یو ملک یې ورته یاد کړي هلته د خلکو دا دستور دی چې د قبر د جنازې په کټ باندې یو داسې ډولې شان کېږي چې صادر په خور کې پته نه لګي چې دا څوک دي پکې. فاطمه بیبي تپوس کوي دا به څنګه نو هغې زنانه کټ کې د قجرو لختې داسې کېښوي چې یو بل د پاسې داسې یو قوب شانې جوړ کو او د هغې د پاسې صادر خور کو وی په دې کې یو دننه که څه وي نو پته نه لګي چې غټ دی که وړوکې او نارینه دی که زنانه دا پته نه لګي. فاطمه بیبي دا خبره ډېره خوښه کړه د دې د وجې نه دا وصیت یې کوي زما په جنازه چې وړی په کټ برداشي ږدی قجرو لختې د پاسه په صادر خور کې چې پته ونه لګي چې فاطمه حیاداره غټه ده که وړه ده نه خو ډېره حیاداره وه د خپل حیا د وجې نه دا حکم وکړو په امت کې د فاطمه بیبي نه وروستو دا دستور شروع شو چې د زنانه د جنازې په کټ باندې صادر هم خور شي او دغه ډولۍ شان پې جوړه شي د وخت د تقاضې مطابق نن سبا د اوسپنې فریم خلک جوړ کړي یا د ډولۍ شکل جوړ کړي او د پاسه پې صادر خور کړي دا د زمانې د تقاضې مطابق دی نه دا د فاطمه بیبي نه شروع شوی دا د هغې عمل او د هغې وصیت و. فاطمه بیبي د حیا الله ته دونه خوښه وه چې د قیامت په ورځ باندې په پل صراط چې فاطمه بیبي تیریږي نو ټول انسانانو ته به الله حکم وکړي سترګې ټیټې او سترګې پټې کې سرونه ښکته کې خلق به وي چې دا به څه چلی نو حضور علیه السلام فرمایي وی الله به په خپلو فرمایي چې دا زما د محمد عربي صلی الله علیه وسلم حیاداره لور فاطمه په پل صراط باندې پورې وځي نو سترګې ښکته کې ډېره د حیا زندګي تېره کړې اوس ورته څوک ونه ګوري نو ټول عالمین دا به سترګې ټیټې ونیسي فاطمه بیبي به پل صراط باندې پورې وځي د هغې نه پس به خلک سرونه راپورته کړي. فاطمه بیبي 9 کال او 6 میاشتې عمر و د هغې نه وروستو بیا وفات شوې ده. دا د فاطمه بیبي حالات څه مختصر تاسو ته مې ذکر کړل. الله پاک دې په دې کې چې څومره تعلیمات زمونږ د زندګۍ سره لایقي الله دې په دې د عمل کولو توفیق راکړي. زمونږ د نارینه او زنانو خوشګواره زندګي دې الله د حیا ډکه نصیب کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.